تھیلیسیمیا ناروغي د جسمانی ویني د خوراک او د مایوسۍ نوم دی، ځکه خو بیشتره ناروغان په خپله کورنۍ بوج جوړ شي. تھیلیسیمیا ناروغۍ کې مبتلا د بډخیلي سره تعلق لرونکي دوه خویندو هینا ګل او ماما خان ته اپتکي یو واري وینه پاس کیږي او د وینې په قطرو ژوند تیروي. خو د دې دواړو خویندو حوصلې لکه د غره په شان اوچتې دي او مایوسۍ له ماتې ورکړې دي او خپل تعلیم کې داسې پرمختګ شروع کړی دی چې خلک ورته حق حیران دي. هینا ګل د انګریزي مضمون کې BS کوي او ماما خان د 12م کلاس د کلیاله ده. وایي چې تعلیم ترلاسه کړو نو د ملک او قام به پوره خدمت کوو. زه د BS انګلیش 5 سیمستر سټوډنټ یم. ما درې ویری قرآن مجید تفسیر کړی دی، ترجمه مې هم کړې ده. اوس مې د حفظ شروع کړی دی، الحمدلله شپږمه سپاره یم. د الله نه امید دی چې زه د ختم زه ورسوم او زه چې دی زما د تعلیم سره ډېر زیات شوق نو الحمدلله په ما باندې مې پلار هغه تعلیم وکړو چې کوم ما غوښتلو او الله که ژوند ناکړو نو نور به هم اخو نه ویم چې څونه زما د ابوخواهی شي. او دا ماشومان چې کم بیماران دي دوی هر څه کولی شي، دوی په ژوند کې هر هغه مقام حاصلولی شي کم چې د نور خلک حاصلوي، ځکه بلکې د هغې نه زیات حاصلولی شي. دا میسیج ورکوم چې هغوی د په کور کې په یو ګوټ کې نه کینی بلکې هغه د راځي او سکولونه دا ماشومان ډېر انټیلیجنټ دي. د دوی کور کې مونږ دوی پیرنټ له دا میسیج ورکول غواړو چې دوی بهر روباسي سکولونو کې داخل کې دوی داسې نه چې دا ول نه ورکړي چې دوی نشي تللی سکول ته، ولې نشي دوی دي راولي باقاعده داخلي دي په سکول کې او په هغوی دي ښه سبقونه. د ټولو نور نارمل وړونه دا ډېر تیز دي ځکه چې دوی ته د غټ انسان بل خیږي، د دوی ذهن ډېر تیز دي او دغه دی چې نن سبا تھیلیسیمیا کم پیرنټ چې کم دي نو هغه په دوی باندې څه نه کوي، یاره وایي دا کېږي خرابېږي او نشي دی سبق نشي ویلی. نه داسې نه دی. دا خو زما دا ماشومان چې کوم دي دا د خلکو ته یو سمپل دی چې خپل ماشومان مدرسې ته لېږئ، د مدرسې تعلیم پې وکړئ، د سکول سبق پې ووایئ، دیني او دنیاوي دواړه تعلیم پې وکړئ. د هینا ګل او ماما خان همت، جذبه او حوصله د معاشرې دپاره د بل مشال حیثیت لري. د جسمانی معذورۍ او عمري ناروغۍ سره مخ شوي تنانو له پکار دي چې د مایوسۍ نه بلکې د همت لاره خپله کړي. عمران دریاب، خیبر نیوز بټخیله، مالکن.